बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। دا بټول وایي ښه پرېږدم هم نن बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान, पंजोस काल उशु स्तड़े शुभ दा अल्लाह अजीम फजल और मेहरबानी दा چې په هیڅ حق وینا में صرفه نه ده کړې. یو شی پاتې و به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. جابر بادشاہ تا یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی. هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی. زما دیدانو نن 14 اگست ہے اور 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده. 55 کاله وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګریز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګریزانو د ورکولو د دیوبند نه شوی. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګریز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته وویلې چې خفه کېږئ ما ستاسو هر څه زموږ بسر و چشم دي. څنګه چې تاسو ګډېږئ داسې به موږ هم ګډېږو. څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې
داسې به زمونږ ښځې ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بېګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بېګاله به کېږي. چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د بله ورځ راسې دا ټاکي دا ده. نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې بله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و، نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي، نو هغې هم ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي، دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ، په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ، د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ، ښځې کنټرول کئ، ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي، تباه به شئ، جاړئ به، هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو، او که د الله د قانون مقابله پکار وه. څه پکارو؟ نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص کړو. نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره، په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نه شوه. تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی، الله لوی دی که لارډ میکالې لوی و؟ نه، لارډ میکالې زمونږ د مور میړه وکړه. د لارډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي، او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی. دا ذلیل قوم چې مردار شي، ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي، دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیسکے مار دے. چیسکے نہیں مارنا، تھوڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه ده، خر زامن. خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي
د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دله م یو پیاله یې ورکړي او داسې به ګورو او چې په لاره روان وي که نه داسې به ګورو هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه د لارډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼی مڼی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوئ چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼی مڼی وایي که نه وایي اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انت سا جی انستے کہ میری اتنی ٹویٹ نہیں ہو جیسی اس نے تیاری گئی لگے 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه همغه چل دی وایي جیتو دی کھوتی اتھے اڻکھلوتی وایي ټول وایي جیتو دی کھوتی جیتو دی کھوتی اتھے اڻکھلوتی خو چې د کوم ځای خره وه هملته ودرېږي نو که بل څه شته هر یو به راپاسي زما وروڼو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرون هم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه ده کونسلران داسې رواني خدایم بنیاد وباسه چرته د سړي زامن به هم شي که نه چرته به سړي هم شي که نه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړئ وایي ځمکې کلنګ دې زورور دی ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه ځمکې لږ حل به راته وایې ځمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه ما 3 مړي لیدلي دي 3 مړي 2 مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تابل راپاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ
ویل نه جي ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ړومبی تخته یې رالرې کړه په خدای قسم په کرسی ناست یم دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنوري څلور ملواڼو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګار او ته مړ شې ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اے پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکار و که نه و پکار چې چاله قرآن ورځي چاله حدیث ورځي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېږي نن چا چې د انګریز قانون نه وي ویلی اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي اب به نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلی تھرو آؤٹ ملک به بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو یو طالب به په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټپوي لا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشې کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیز ځمکه ترې چا وانغسته تا آزاد شوی بنګال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس ټکی لګیا یې د هندو سره چې کشمیر والا خو موږ ته څه مه وایه کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي
نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ. والله که زم دشمن یم، دشمنم والله که یم، تباه کېږئ، غرق کېږئ. خدای ته رجوع شئ، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي. ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي. نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شوه او دومره روپۍ، سوی ګیس 10% ګران شو، پلانې 10% ګران شو. خدای ته وګوره.